बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम د یتیم واسره اعظم ستاسو ورور الیاس سهارا ملګرو د ډډاري د پروګرام هغه درېمې کړای له راغلی یم زما سره په څنګ کې د بختي جان ورور هغه مشر بچی ولاړ دی کوم چې تاسو 13 میاشت پروګرام کتلی او د دې سیکنډ اپیسوډ چې کوم زموږ عبدالمجید صاحب کړی هغې ورځو کې مونږ د دوبۍ په ویزټ باندې وو راغلي یو هغې پروګرام لا د هغې درېمې کړای له او تاسو ته وړاندې کوو د اخلاص ویلفیر ارګنایزیشن کوم د یتیم پروګرام چې تاسو ته وړاندې کړی د دوی کومې پیسې چې راغلي وي کوم مسافرو چې پیسې رالېږلي وي هغه پیسې په کومه طریقه لګېدلې دي تاسو ته به لږه ډېره پته لګېدلې هم الحمدلله د دې ماشوم د بابا دا یو څو کورسۍ ورسره وي تاسو ته مونږ به ویډیو کې هم ذکر کړی په کرایه به یې ورکولې باقي پیسو باندې مونږ دوی ته دا مکمل څومره سامان چې وینئ الحمدلله دا ورته په هغې پیسو باندې راوړی دی دې نه علاوه بر ورسره یو ګودام دی سلک سامان په هغې کې هم دی او سلک ډېر سامان هم نور هم اخیستی انشاءالله هغه به ورله هم راوړو او ستاسو په هغه رالیږلي یو روپۍ 15 روپۍ یو ریال یو دینار باندې الحمدلله نن د بختي جان ورور بچی په خپل دکان کې ولاړ دی خپله حلاله مزدوري کوي د خپل سکول سره د مدرسې سره هغوی له الله تعالی داسې یو سیسټم روان کړی دی ستاسو په هغې رالیږلي خوشحاله چې دوی هم په معاشره کې د عام انسان په شان زندګي تېروي نو زموږ سره امین الله ماشوم هم ولاړ دی زموږ سره زموږ خوږ ورور ادریس بھائی د دې ماشومانو سره ډېرې مرستې دي او زمونږ درون مشر حسین ګل صاحب هم زمونږ سره ولاړ دی او دوی نه به هم یو څو تپوسونه کوو خو د پروګرام به اولنی یو څو تپوسونه به د دې ماشوم نه کوو چې سودا ورته راغلي دا د اخلاص ویلفیر ارګنایزیشن د یتیم پروګرام نه بعد د دوی دا کار روزګار څنګه دی ژوند یې اوس څنګه تېرېږي دکان چلېږي یا نه چلېږي دا پیسې په ښځه کې ولګېدې که نه دي دا به هم د مشرانو نه تپوسونه کوو بچې څنګه یې سکول ته ځې خبره راته ووایه څونه ورځې کېږي بچو چې سودا دله د اخلاص خادمانو راوړې ده 3 ورځې کېږي 3 ورځې کېږي سودا درته اوس په دکان کې څه نیمګړتیا شته که پوره شوې ده پوره شوې ده اوس نیمګړتیا نشته ښه چې بیا هم څه انشاءالله هغه به هم پوره کوو دا راته ووایه پر 3 ورځو کې داسې څه کسټمر راغلی دی او مطمئن یې در دکان نه چې دا به مخکې ستاسو کور مخ په وړاندې بوځي کسټمر راغلی دی 2-3 ورځې مخکې او دا یقین دی چې دا به مخکې لاړ شي زموږ د دکان سودا یې وړې وه ده او جوړې وه ډېره سودا وه که لږه ډېره ښه د امین الله ماشوم سره خو زما خبرې اترې هم وشوې او دوسه ښایسته ښایسته لیکل کړي دي د دوی د دکان اولنی کسټمر و که نه ده اولنی کسټمر دا دی تاسو به د پیډ باندې لیدی شئ ښه 60 عدد کرسۍ دي څه پلیټونه دي جګونه ګلاسونه او شامیانې وغیره دا یې وړي دي نو دا چې کوم بیل د دوی جوړ شوی دی 3080 روپۍ پیسې در کړي دي که قرض دي ښه نو دا د دوی اولنی کسټمر و ښه نو ملګرو الحمدلله د پروګرام یتیم اواز یو درېمه یو کامیابه کړی زه بیا یو ځل ټولو مسافرو له ډېر مبارکباد ورکوم د کلي هم ډېر ښایسته ښایسته ملګري زموږ سره دا وخت ولاړ دي دوی نه به هم تپوسونه کوو خو الحمدلله ما چې څومره تپوس وکړو نو دا ماشوم هم ډېر مطمئن دی او د کلي دا خلک هم مطمئن دی وایي چې دوی سره صرف یو څو کورسۍ وې د دوی د والد صاحب د وختو او هغه به هم مونږ کوشش دا کوو خلکو به وړې خو نور سامان ورسره نه و اوس خو ورله دومره سامان راغلی دی شکر دی چې د یو عام دکان غونته کې ښایسته هر څه د دوی سره اویلیبل دي هر څه ورسره موجود دي دلته کې او دوی به هم په معاشره کې د یو عام انسان غونته ژوند تېروي او کم چې دې ماشوم وینا کړې وه مور یې چې که داسې دا ژوند وي نو دی به یو ورځ سکول پرېږدي نو انشاءالله دی به سکول نه پرېږدي ولې به نه پرېږدي تاسو به اوس وایئ چې دا دکان به ورله څوک کوي نو الله تعالی د اخلاص کم خادمان چې په بهر دنیا کې پیدا کړي دي مسافرونه پیسې رالیږي نو دلته په وطن کې هم داسې ښایسته ښایسته خلک شته او داسې خلک شته چې هغه د انسانیت خدمت کوي او د خپل دکان سره سره د داسې بچي دکانداري هم سنبالوي نو زما سره زموږ خوږ ورور ادریس بھائی موجود دی دوله مخکې هم د کوم یو څو کورسۍ چې وي د هغې هم بھرپور سپورټ کړی دی او دا شاته دکان ورسره د دوی دی نږدې دا ماشوم چې خپل سکول له خپلې مدرسې له د دکان چابیانې د ادریس بھائی سره او دی ورله دا دکان چلی ادریس بھائی نه هم یو څه تپوسونه کوو السلام علیکم ادریس بھائی وعلیکم السلام ادریس بھائی د ټول نه مخکې خو راته دا ووایه کوم د یتیم اواز پروګرام چې موږ په دې علاقه کې کړی دی ماشومانان له دا دې څه رشته دار دی او که نه دي دا زموږ رشته دار دی بالکل او د دوی والد صاحب چې وفات شو زه به خپله په وخت کې په سعودي کې وم او د دوی لکه ډېر بدحاله خو پلار یې دغه یو څو کورسۍ لګولې وې او د هغې نه پس بیا دا دکان دوی ته واله شو دوی سره دومره اساسې نه وي چې دا دکان یې چلولی وي دغه یو څو کورسۍ بیا به مونږ کوشش کوو چې په دې کلي کې به خلکو له ورکولې دلته دا
نوید ذرات دکان دی ورسره د مشتاق هوټل دی نو دوی ورسره भरपूर تعاون کوي لکه چابیان دوی سره برتي دا سکول په ټایم کې چې څومره خلک راځي نو یو د نوید په دکان کې یو د مشتاق هوټل کې دي چابیان برتي خلکو لمغه سامان ورکو او د چې بیا واپسې کې راشي نو ته موږ چې پلان کې دا سامان وړه دی او دا کاغذ ته چې راشي خپل کرایا او سامان به وصول کړي. خا ادریس بھائی دا راته وایا کوم پروګرام چې شوی د یتیم आवाज کنه نو د دې دوه خبرو جواب بر الله کې چې یو کم د ماشومانان چې دي نو د دې دا ګارانټي ده چې آیا دا واقعي مستحق دی اخلاص چې کم یعنی خدمات وکړه دی له دې مستحق دی او د اخلاص پروګرامونو تاسو ګورئ کنه ګورئ دا څونه مستحق دی پروګرام دا اخلاص تقریبا ټول پروګرامونه ګورو او مستحق خدای چې دا د کور مشره دی نو په دې عمر کې به د باندې د ثابت کور بوجو او د به لکه د مزدورۍ دی لانه دی د وخت سبق دی نو کور خو څه چلول غواړي څه غواړي غم خادره او روټۍ ده او بیماری ده نو د هغې لپاره د پیسې پکار دي څه کاروبار پکار دی نو د هغه خو د سره هېڅ قسم ذریعه نه وه او بل د ماشوم عمر هم ډېر کم دی دې وخت نه په ده په اوږو باندې دا ذمهواري وه نو موږ خو د اخلاص ډېر زیات مشکور یو او ډېر شکریا ادا کوو چې لکه داسې قسمه خلکو سره تعاون کوي او د دوی هغه پایه چې د هغه روانوي نو ډېر شکریا ادا کوو د اخلاص پروګرام او خصوصا د مسافرو چې هغه د اخلاص پروګرام سره دومره په جوخته ولاړ دي چې تاسو هم کله اواز چوت کړی هغو صاحب سره لبیک کړی دی او هغه تاسو مستحق ته رسولی دی او ښکاره خبره ده موږ ټول پروګرامونه ګورو حق حقدار ته رسي موږ ډېر زیات مطمئن یو ستاسو د پروګرام نه. ډېره مننه الله دې آباد لره تر اوسه پورې خو ذمهواري لږه اوس به تام ذمهواري ډېرېږي ځکه چې ماشاءالله سامان سیوا کېږي او امین الله ته خو ما وویل چې که نور هم تاسو کوشش داسې کوئ چې څه سامان دوی ته ضرورت وي وخت په وخت زموږ سره هم په رابطه کې اوسئ د دوی د دکان به الله تعالی کامیابی ستاسو په محنت سره او ستاسو هم ډېر زیات مشکور یو ځکه چې د خپل دکان سره سره د دې بچیانو دکان سنبالې او دوی ته دا کمی نه دی ورکړی چې ته سکول ته ځه بلکې زه دکان ته ناست یم ها نو ملګرو دلته کې خواته سره مشتاق هوټل دی او زمونږ ادریس بھائی دی نو د دوی سره هم د دې ماشومانانو چابیانې پرتې وي دلته کې به زه د شموزو د دې ډور د دې ډاري د دې نږدې علاقو چې څومره هم زمونږ غیرتمند پښتانه دي دې ټول له به یو میسج ورکوم او ستاسو د ټول نه زمونږ یو التجا ده چې ستاسو باندې هم داسې خوشحالۍ راځي الله تعالی به ستاسو په ژوند کې ډېرې خوشحالۍ راولي نو په هغې خپلو خوشحالو کې که تاسو دا خوشحالۍ وایئ چې دا دې ډبلې شي نو د سودا به هسې هم تاسو د یو دکان نه راوړئ که د دې بچیانو نه تاسو راوړئ نو په دې کور به هم څه خوشحالۍ راشي د دوی هغه ستونزې به هم حل شي او چې په دې سوچ تاسو راوړئ د دې ماشومان نه چې که د الله 100 روپۍ بل سړی له دا بچی یې واخلي د دوی به پې کور مخ په وړاندې لاړ شي نو زه یم چې ستاسو په هغې خوشحالۍ کې به الله تعالی تاسو ته یو نور هم یو برکت وګرځوي او ستاسو خوشحالي به ډبله شي نو د شموزو د دې خواوشا علاقې د ډډاري چې څومره هم زمونږ پښتانه دا پروګرام ګوري کوشش کوئ چې تاسو باندې داسې خوشحالۍ داسې فنکشنونه راځي نو د جان ټینټ دکان مه هېروئ د دوی نه سودا وړئ او په دې دکان باندې په دې لږه سودا باندې د مسافرو په هغې رالېږلې مینه محبت به انشاءالله دا کور مخ په وړاندې ځي او زه یو ځل بیا مسافرو له ډېر ډېر مبارکباد ورکوم زه په خپله هم ډېر زیات مطمئن یم د دې دکان نه ځکه چې د دې ځګې خلک ښایسته دی د دې ماشومانانو سره ډېرې مرستې دي د دوی پر دکان چلولو کې د دوی سره سپورټ دی او 3 ورځې سره وشوې نن څلورمه د دې سودا ده الحمدلله چې په هغې کې هم دوی له یو کسټمر راغلی دی د 3080 روپو نو که داسې خلک مخکې خبر شي انشاءالله نو دا ماشوم به یو وخت به داسې راځي ډېر زر دی انشاءالله چې دی به د کال خپل حساب کتاب کوي او زکات ورکوي داسې به یې بچو کله ډېرې پیسې وګټې نو بیا به کې نورو غریبانو له زکات ورکوي زه الله دې وکړي داسې ګودام ته به ورسره هم ځو او هغه لږ سامان چې هلته کې څه دی نو هغه به هم ګورو او څه پیسې چې زموږ سره بقایا دي انشاءالله هغه به د دوی هغې ورته هم حواله کوو ملګرو څنګه چې ما تاسو ته ویلي چې هغه ګودام ته به هم ورځو نو اوس دلته کې رالو خو د هغې دوکان نه خو دا ځای ښایسته دی مین بالکل د کالام او کم د دغه چې روډ دی هغه روډ دی او زیشان بچی هم د سوزکۍ نه راکوز کړو چوټي ښه وه سوزکۍ روان و تلو کور ته نو دیم هم په دې لاره کې راکوز کړو ځان سره ملګری کو خو ما خو دا ځګۍ نه و لیدلی خو الله تعالی دی د اخلاص خادمانو له ډېرې خوشحالۍ ورکړي څنګه چې تاسو په مسافرۍ کې منډې ترلې وای نو دغسې دلته چې کوم د ټیم ممبر و که تاسو کتی شئ په دې پسې 3-4 ورځې هغوی راتله دا الماری والا د اخلاص چې کوم زمونږ خادمان دي هغوی جوړې کړي دي د دې دا کلر دا پیپونه والا په دې ځای کې جوړ کړي دي دا سودا چې څومره وینې دا والا مونږ اخیستې څه په بټخیله کې څه په درګۍ کې خو ګرځېدلې دي دا کمې کرسۍ چې تاسو وینئ ډېر بهترینې کرسۍ والا دا تقریبا 82 دانې والا دا کرسۍ اخیستې دي داسې دا غټ ټریګان دي او سمواري دي نو والله چې زه خو ډېر زیات خوشحاله یم او الحمدلله د اخلاص دا سفر چې کوم روان دی نو ډېر زیات د خوشحالو طرف ته روان دی او ډېر زیات د راحت طرف ته روان دی ډېر د سکون طرف ته روان دی او الله تعالی دې وکړي چې
یوازې اخلاص نه بلکې د اخلاص غونته ادارې زمونږ په ملک کې په سوونو په زرګونو الله تعالی وله وجود ورکړي او کامیابې شي. او چې کله داسې ادارې کامیابېږي که نه نو زه به تاسو ته ووایم چې داسې بچیان به چرې هم د سکول نه لرې نه پاتې کېږي. چې اوس کوم سکول ته ځې؟ الهام سکول ته ځي، پرایویټ سکول دی ماشاءالله، او سکول فیس خو دې نه اخلي، خو چې د کتابونو پیسې امین الله بچی خو نن چوټیانې دي، نن نه دی تللی، نو یو بل ورور ورسره هم دی، خو هغه کچه موږ د ګاډي نه راکوز نه کړو. او چې کله تاسو د داسې ادارو سره مرسته وکړئ چې د هغې درد د هغې اواز هغه د یتیم بچي دپاره وي، بیا به داسې بچیان د سکولونو نه د مدرسو نه لرې نه پاتې کېږي، بلکې زما او ستا د بچی غونته کې ښه په ښایسته پیزارو کې، ښه په ښایسته کپړو کې او په ښایسته سکولونو کې د ښایسته ښایسته استادانو نه به زده کړه کوي او خپل ژوند به مخ په وړاندې بوځي. الله تعالی دې تاسو له ډېرې خوشحالۍ درکړي ملګرو. خو دا دکان چې مې ولیدو نو نن مې دا زړه ډېر زیات خوشحاله شو چې څومره په ښایسته طریقې سره یو د عام انسان چې څنګه روزګار وي، نو نن د هغې بچیانو هم دا روزګار دی. د دوی زموږ سره څه پیسې پاتې دي هغه به ورله هم ورته په حواله کوو، زموږ سره اوسئ. ښه ملګرو، تاسو دکان هم ولیدو ماشاءالله چې څومره ښایسته دکان دی، د ګودام کې څومره سامان او هغه هر څه خو تاسو ولیدله، ناست یم د هغې خپلې خور سره او هغه بچیان هم زموږ سره دا وخت موجود دي او زموږ خور هم ډېره زیاته خوشحاله ده، ډېرې دعاګانې کوي تاسو ته، ستاسو په هغې رالېږلو خوشحاله او د دوی د ژوند حالات ډېر بدل شوي دي، ډېرې خوشحالۍ په دې کور باندې راغلي دي. او د دې دکان د دې هر څه نه علاوه د دې زموږ د دې خور زموږ سره 33,000 روپۍ نورې پاتې دي، هغه ورته هم حواله کوو او د دې خپلې خور نه به یو څو تپوسونه کوو. خورۍ په دې پایل په دې حساب کتاب خو ما دا بچی هم پوه کړو، ښه تعلیم یافته دی، پوهېږي دا کمې پیسې چې ستاسو پاتې دي دا هم د ځان سره کوي. او کومو مسافرو چې خوشحالۍ را لېږلې دي او د دې دکان نه ستاسو په کور څونه بدلون راغی او ستاسو په ژوند څومره بدلاو راغلی دی؟ موږ ډېر زیات خوشحاله یو او زما بچي پاپا سامان ورکړو، موږ نه ته یو 3,000 روپۍ رالې، زموږ ښه کاروبار سم شوی دی، الله دې کامیاب کړي، الله دې ورله دې په ځای خزانې ورکړي، الله دې روغ لري، ټول مسافر دې الله خوشحاله کړي، سره ستاسو الله یو کامیابي نصیب کړه، ورکمه شي باچا یو نصیب شه د خیر. دا دکان به اوس روان شي، دا خلک ته سامان مامان بلي، موږ به ډېر خوشحاله یو، زما بچي به خپل سکولونو سبقونه وایي، دا به نه بس کوي خپل سبقونه. هغه ورځ چې تاسو کومه خبره کړې وه دویم قسط خو بیا زموږ هغې بل ملګري کړی و، تاسو یې که داسې نو دا ماشوم به سکول پرېږدي، نو اوس په څه حساب کتاب یوه کم رونه چې د منتظرو د دې جواب، نو هغوی ته به اوس څه جواب ورکړې؟ زه دوی اوس سکول به نه پرېږدي، خپل دکان به چلی را چلی، او لکه اوس خو د خیره 2 ګودامونه شو، یو ګودام دی یو ښکته دکان دی، دواړه به تاسو ورکړي او د خیره اوس په زموږ کاروبار سمي، تاسو سره د خدای ښه وکړي، زموږ سره ډېر زیات ښه وکړله، خدای د آخر دنیا ښایسته کړه، خدای د آخر په دنیا دا په کار کړه خدمتونه. ښه ملګرو، تاسو د خپلې خور خبرې واورېدې، وایي دا ماشومان به اوس بلکل سکول نه پرېږدي او انشاءالله چې نه به پرېږدي، ځکه چې په دنیا کې ستاسو غونته کې زموږ ښایسته ښایسته غیرتمند مسافر په پاکستان کې دننه زموږ پاکستانیان موجود وي او د داسې بچیانو سره خپلې خوشحالۍ شریکوي، نو انشاءالله چې یو سحر به داسې راځي چې یو بچی به هم د اخلاص د سوري لاندې داسې نه وي چې د اخلاص د سوري نه به لرې وي، دا بچیان به خپل سکول وایي، د دوی دا دکان به هم چلیږي. او اکثر ملګري راته سوال جواب وکړي، الیاس بھائی دا اواز ډېر ښایسته اوچت شوی دی د اخلاص د اواز، او ډېر خلک ورته ښایسته ښایسته رادننه شوی دی لکه ستاسو غونته، وایي دا اواز چېرته پرې نه دی. نو زموږ چې په تن کې ساه وي انشاءالله د اخرنۍ سلګۍ پورې به زموږ د اخلاص سره د داسې یتیمانانو بچیانو سره زموږ د زندګۍ هره خوشحالي، زموږ هر سهار، زموږ هره خوشحالي به انشاءالله د دوی سره وي. تاسو ودرېږئ د اخلاص سره انشاءالله په شریکه به راتلونکی سهار د اخلاص په لار د هر یتیم بچي کور ته ډېرې ډېرې خوشحالۍ ورکوي. د خپلو ځانونو ډېر خیال ساتئ ملګرو. د کیمرامین عمر ایت سره الیاس سهار له ورکوي اجازت د الله په امان. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.